دا وخت زه چې کومه د بریټني متاثرین درنه ده په جی پی او چوک کې په هغه کې یو ګران مشر چې نامه اطلس خان شیرانی ده د هیڅ تعارف محتاج نه ده. زه دا وخت هغه سره موجود یم او هغه نن چې کوم د یو بریټني متاثرین کومه درنه ده هغې ته راغلی ده او په دغې کې شرکت کړی ده. نو به دلته د څه په وجه باندې د راتلاګ چې کوم بریټني متاثرین دي د هغې ته دی په کومه وجه باندې دلته راغلی ده او د دغه چې کوم بریټني متاثرینو چې کوم مسایل دي د هغه په باره کې به ورسره خبرې کوو. نو جی اطلس خان شیرانی صاحب په خیرونه عزیزانو، نن چې کومه دا څومه ورځ ده چې بریټني عزیزان په نهوره باندې ناست دي، د سرکار څخه غوښتنه کوي چې کوم د دوی نقصانونه څه شوي دي او د داسې شکل کې نقصانونه شوي دي چې زموږ د جوړېدو دپاره زموږ د امن دپاره راغلي وو، خو زموږ یې بربادي وکړله. مهرباني ده وسي که دا خلک چې کومې غوښتنې لري دا برحقه دي، ډېر په عذاب دي، ډېر په تکلیف دي. پکار دی چې سرکار د دوی دپاره څه وکړي او دا رنګه ځان ناخبره اړول، ځان داسې بې احساسه اړول، دا د حکومت دپاره هم د شرم خبره ده او زموږ د پښتنو ولسونو دپاره هم د شرم خبره ده چې زموږ څه عزیزان په عذاب دي او څوک یې د تپوس وال نشته، څوک یې د پوښتنې وال نشته. موږ له دوی سره په دې غم کې غمجن یو او له دوی سره د هر رنګ کومک کولو ته تیار. جی اطلس خان شیرانی صاحب ډیره مننه.